عزیزانو په دې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کې یو عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تیر شوی داغه عمر 150 کاله او 900 کاله هغه خپل کلی او خپل علاقې ته په پیغمبري ژبه باندې تبلیغ کړي 900 کاله حاشا وکلا دومره بدبخت قوم چې په 900 کاله کې کل بل 40 کسه مسلمانان شوي نور ټول کافر حتی کہ خپل زوی وو عام کافر د پیغمبر زوی دی چې الله ته منظور نه ده هدایت نه کیږي ورته عزیزانو 900 کاله پس چې د نوح علیه الصلاۃ والسلام بالکل زړه خولې ته راغی نو الله پاک ته التجا وکړه او د قوم ته خیره وکړه قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے پروردگارا د ځمکې په سر یو خاوند د کور پرې مدي خدایا داسې طوفان او عذاب پې راولي چې د کور لوټه هم ښکاره نشي د پیغمبر خیره وه الله ورته فرمایل چې ته کشتۍ جوړه کا نوح علیہ السلام لرګي را پیدا کړو کشتۍ جوړولې شروع کړ قوم به ورته راغی چې دا څه کوې نوح علیہ السلام به ورته وایي چې دا کشتۍ جوړوم او یو عظیم طوفان را روان دی تاسو ټول بغیر کېږئ او زه به دې کشتۍ کې د قوم به وخندل ویل به دته وګوره طوفان به راځي او موږ بغیر کېږو دی به کشتۍ کې دې خبرو ته یې ګوره او به یې خندل نوح علیہ السلام ویلی چې یا الله دا بدبخت قوم خو الټه ما پورې خاندي الله ورته فرمایل چې دوی ته ووایه چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لږ غوندې وخاندئ بیا به ډېر جاړئ اوس هم لږ وخت دی وخاندئ بیا به داسې جاړئ چې ټول عمر به م جړا څوک راټینګولی نه شي یو بزرګ وایي که نه وای غافله پانسه که سودا کړې نن دې وار دی غافل پاسه که سودا کړې نن دې وار دی ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان
غافل پاسه که سودا کړې نن دې وار دی ما خو سودا وکړه د بېلتون په دوکان خبر نوم چې د بېلتون د ډګۍ کار دی که سودا کې دغه دی وخت نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به ډېر ژاړئ داسې به ژاړئ چې څوک به م ژړا رکاولی نه شي دوی به په یو بل ټېلې ووالئ راځه مړه د مولیانو خبرې چې د نوح علیه السلام په کشتۍ پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشتۍ تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د ملګرو په کشتۍ کې سور شو نو باران شروع شو ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې